دا داسې خبیث نسل دی چې نوم د قرآن اخلي انکار د قرآن نه کوي. تاسو د څو ایتونه وکتله او عجیبه خبره دا ده و یاره مونږ په قرآن باندې عمل کوو. دا د منیر شاکر چې کوم 2-3 کسان دي زیات خو دي هم الحمدلله نور ټول پلس 15 کسان ټول جاهلو طبقه ده. دیو یو طرف ته په قرآن باندې عمل پکار دی، بل طرف ته قرآن نه انکار کوي. ګوره په قرآن به څنګه عمل کیږي؟ قرآن وایي اقیموا الصلاة زه به تاسو مونږ قایم کړئ، وایي مونږ ضروري نه دی او بیا مو په قرآن عمل پکار. قرآن وایي فصل لربک وانحر قربانی وکا او قربانی نه انکار وکړو. تاسو مخکې ورځ وکتل قرآن د تقدیر زه په ځای باندې ذکر کوي، دی وایي تقدیر د مجوسو جوړه شوې عقیده ده. قرآن وایي احادیث حجت دي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دیو د حدیث سره انکار کوي، دا مجوس جوړ کړی دي نعوذ بالله. قرآن د معراج ذکر کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دیو د معراج نه انکار کوي، هغه تر مجوس عقیده وایي. قرآن وایي ان الحسنات یذهبن السیئات، بعضی غټي نه کوي واړه ګناهونه ختمي هغه خوري. دیو وایي نه دا ټول غب شپ دی. قرآن وایي حج فرض دی. دیو وایي نه دا خو عبادت نه دی، دا وست خلکو دغه بین الاقوامي کانفرنس به کېدو حکمرانان براتلله. قرآن مجید وایي روزه فرض ده او تاسو د مولانا شاکر هغه کلیپ مونږ پیش کړو چې په روزه کې د په کور کې کسان کار کوي هغه روزه نه دي، دی ول خپل کور کې خوراک چې مې تیارې هغه ول راوړي. قرآن مجید وایي موسیقي حرام ده. مولانا شاکر د خپل زوی چې واده په کور کې سټیج ولګو ډمانه راوستله د قصې کول، بلکې موسیقي ته مولانا شاکر جایز ویل ده سره د ګروپ ورته جایز وایي. قرآن مجید وی په نبی اسلام درود شریف وای یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دیو دا غیر منکر دی. قرآن مجید وی ذکر کوي ذکر الله ذکرن کثیر. دیو دې ته پزول کار وای. قرآن مجید وی ذکر د باطن تزکیه ذکر کوي، ذکیه نبی صلی الله علیه وسلم په فرایض کې یو دا. دیو دې ته متبادل دین وی. قرآن خبره کوي دیو انکار کوي، قرآن حکم کوي دیو انکار کوي. بیا موي په قرآن عمل پکار دی. اق قرآن پوجنه د حدیثونو نو قرآن حکم سي کې حکم ته د احکاماتو منکر هغه ته پزول وی غب شپ ورته وی بکواس نعوذ بالله. نو څنګه په قرآن عمل کیږي؟ نو دا د خلکو غب شپ دی چې خلک باغی باندې دوکه کوي او دا سړی دا قوسي مخکې بدیو باندې ما فتوی راوغتري چې د مسلمانانو نه دي کافر دي. زدت وایم چې دته دا څوک ناشتي دا په کم خبيث دا په منبر لګیاره او په بنیادی عقایدو ته ډرامو پته نه لګي خلکو نه دا روغ څنګه پاتې شوی. مسلمانان دې بے غیرتی حد ته ورسېدل. بهرحال او زه ته په اخر کې چیلنج امر کوم بسم الله وکا د مولانا شاکر ټول ذریات مخکې خو مونږ لغره دنیا نه لاړو بس دا بکواسات بند شو مونږ موضوع پرې خودله. خو زنن د دې میډیا په توسط سره دغه پکولی ته وایم په سخت ګرمۍ کې چې د پکولم په سر کړي کته کې ذره بر غیرت راشه په موضوعات مونږ سره کې نه بحث وکيو. دویم نمبر د منیر شاکر ذریت ته وایم چې په کم یو کې لګ غیرت وي بسم الله وکي راشي منیر شاکر په کو ایمان باندې مونږ سره خبره وکي، داغه د ملګرو په ایمان باندې زموږ سره خبره وکي. یقین وکړه خلک د مسلمانانو عقاید تباہ کولو په سور پسیدي د مسلمانانو ذهنونو بربادولو کوشش کوي. الله دا فتنه ان شاء الله ختم را جراثیم پاتې الله بدام ان شاء الله العزیز ختم کی. خبر المسلمانانو ته چې د فتنې نه محفوظ ځان وساتي. دا خلک مرتدین دي، دا د اسلام نه خارج دي، اسلام سره هیڅ تعلق د خلکو نشته. او دویم نمبر ان شاء الله ولې کوم بکواسات د دې ورځې وخت د غیرت بونګه کو څنګه چې مخکې منیر شاکر کړو. الله رب ذوالجلال دې مسلمانانو د عقایدو حفاظت فرمای، ردی فتنو دی الله رب ذوالجلال دی مسلمانان دیونه محفوظ کی. او زه حکومت ته مطالبه کوم اخر کې چې ګوره د مسلمانانو بنیادی عقاید ته په منبر باندې کلی عام په میډیا باندې یو سړی دغه بکواس ډرامه وای کم از کم چې ردی خلاف اکشن واخلي او دغه فتنې ته لګام ورواچي. او ان شاء الله د زمونږ ورنه کلیپ شو رستنی 2 کلیپونه به سورج بعد راشي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله.